الرحمن الرحیم باب دے په بیان د هبه لپاره د اولاد یو سړی خپل اولاد لپاره هبه کول شي نشي کولای نو هبه خو کول شي دې کې څه شک نشته دی خو البته په هبه کې تخصیص دون تخصیص څه حیثیت دی چې یو سړی دو ماشومان دو زامنی دریوی او پای کې یو زوی ته د خپل مال وبخي یا غی ته خپل ترکه کې یو عمده شی او ورته هبه کی آیا دا جایز دی او که جایز نه دی نو حاصل د باب دا دی چې دا جایز نه دی او دا مکروه تنزیهی دی حرام هم نه دی او دغی دا دلیل دی چې پیغمبر علیہ السلام کله چې د بشیر خضر اعلی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې هغه بشیر ته وی چې ته نعمان ته سشیو بخا دا نعمان د بشیر زویو او بیا بشیر توی چې په دې باندې نبی علیہ السلام گواکای هم پیغمبر علیہ السلام اول تاسو په تا خپل ټول اولاد ته دغه سه هبه کړی دا وینا وزه په داسې خبرو گواہی نکو نو دینه معلومه شو چې دا حرام نه دی مکروه تنزیهی دی اولاد نه خلاف اولاد دی دویمه مسئله دا ده چې یو سړی خپل زوی ته هبه وکړي دا واهب د موهوب له رجوع کول شي او کني شي کوله واهب ته هبه نه رجوع کول شي او کني شي کوله نو احناف وی چې دا رجوع فی الهبه چې دا جایز ده سوا د اغو زینو نه خدا جواز مال کراہت تے او مناسب نہ رہے امام شافعی علیہ رحمت فرمائی چې رجوع فی الهبه دا حرام ده ځکه د تشبیه قید قول قلب سره ورکړی شوی دی مګوی دا تشبیه بشک قول قلب سره ده لیکن دا تشبیه په سکه دا حساست کې ده زکه حرمت کې نه ده زکه چې سپه مکلف نه ده نو الهبه للولد بیان د هبه لپاره د بچي وذا طابا د ولدي شان کله چې یو سره بازو د بچونا شیشه ورکی بچو کې لم یجوز دا خبر جایز نه ده حتا یادل بینهم ترضی چې خپل اولاد کې پټولو کې اسو کې مساوات راولی برابر راولی ویؤتی الاخرین مثلو داد یادل بیان دے او ورکی نور زامنو تا پش اند دیڑن بی تیشوا ولا یشهد علیه مجهول دے ولا یشهد علیه ماندا کی چر پداسی صورت کی یو سړی هبا خپل ولد تکړی سوا د نورنا او په دې باندې تاسو نه سو گواه غواړي نو گواہی دې په ونه کړی شي معنی یو سړی دې ته نه تیاری چې په دې گواہی کوما ځکه دا عمل دې سړی لایق د گواہی نه دی وقال النبي صلی الله علیه وسلم ادلوا بین اولادکم فی العطیه انصاف وکړه د خپل اولاد په منځ کې په عطیه سره په بو سره په مال تقسیم سره بس وسوی وحل للوالد ان يرجع في عطيته آیا جائز دی لپاره د پلار چې رجوع کې د خپل عطیه نه چې زوی له ور کړی دا ټیک شو علماء کرام دا موږ وایو چې دلته کې هبه کې خروجو جائز نه ده لیکن الا فی دم حذقه يمنع الرجوع في فصل الهبه یا صاحبی حروف دمع حذقه دا و زیونه داسې دي چې پای کې ته رجوع نشي کوله او باقی چې کوم دی رجوع کول شي او لکه غدم حذقه دال د زیادت متصله نه ده ٹھیک شو
او دارنګي میم چې کوم دی دغه موت احد المتعاقدين واهب او د موهوب نه دی او عین چې کوم دی نوغه ایواز دی چې ته نه ایواز واخلي او خی چې دا خا دا خروج عن ملک الواهب عن ملک الموهوب له دی او ذا زوجیت قرابت ته او قاف قرابت محرمیت ته نو دا اولاد او د پلار مسله شو او ها هلاکت ته هبیش وما یاکل من مال ولده دریم ایسا او په باب کې ذکر د دې چې یو پلار د خپل د بچی د اولاد دغه د مال نه خوري او ما یاکلو بیان دا رسید چې د خوري شي من مال ولدي د مال د خپل اولاد په معروف سره لکه اوس یو سره مالدار دی او پلار غریب دی اوس دا پلار کې د خپل د زوی د مال نه بلا اجازت علی قدر الکفایت خوري نو دا جائز دی ان تو مالو کلمی کا ولا يتعدى تعذيب بنکي یعنی زیادت بنکي واشتر النبي صلی الله علیه وسلم من عمر بيدا نبی علیہ السلام دو عمر نه او خاغسته ثم اتى ابن عمر وقال اسنا بما شئت جسد خوخيو کا اوس دې چې ګوره دا بل مسله شو ته حاشی ذکر کړی دا چې په وخت د ضرورت د پلار چې دی د خپل د اولاد مال خپل خرچي لپاره خرصول شي لیکن مور نشي خرصول مور ته دا اختیار نه دی او پلار ته دا اختیار حاصل دی ځکه ته مالو کلی ابي کا جی والله اعلم بالصواب دې کول حدیثنا عبد الله بن قال اخبرنا مالك بن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن نعمان بن بشير انه حدثه عن نعمان بن بشير ان اباه اتى به الى رسول الله فقال اني نحبت ابن هذا غلاما دا محمد ابن نعمان وې دا نعمان چې کوم دی کنه دا د بشیر زوی دی اور دی بشیر دی نعمان ته شی بخلو دی بیان ان نعمان ابن بشیر نا چاننا باو دی پلار بشیر عطا بیلا رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغلو نبی علیہ السلام څخه فقال وی انی نحلت ابنی هذا غلاما ما دی نعمان ته یو غلام بخل دی فقال حضرت کل ولدک نحلت مثله تار بچی ته داس غلام ور کړ دے قال الله وینا نبی علیہ السلام فرجیه علمندکا تروجو کا تکشمانا صاحبہ تو دین معلوم شوا چې دا سو کوئی چې دا هبه باطل ده او بعض احناف هبه باطل نه ده خو مکروه ده او الیق بالرجوع ده دې کې د بشیر لپاس علماء په کتاب کې تعبیر لیکل ہے محمد ابن نعمان ابن بشیر التابعی خدا بشیر تابعی نه ده دا صحابی دی دا کې دی دا محمد تابعی محمد ابن نعمان ابن بشیر ځکه دا نعمان د حضرت سے په حیات کې او بشیر خود وو دا محمد وی جی باب الاشهاد فی الهبه باب دې په بیان د گواه مقرر کولو په هبه کې مقصد دا دی چې لکه هبه خو اصل جایز ده بغیر د اشهاد نه خو اشهاد فی الهبه لپا د قطع د منازعی ده چې په دې باندې جګړه ونشي دا اولاد جی وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا ابو عوانة عن حسين بن عامر قال سمعت نعمان بن بشير وهو على المنبر يقول اتاني ابي اتيه فقال عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى عمرة سودا بشير بيبي وا او صحابيه ده جی فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فمرتني لو شيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعطيت سائر ولدك مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ګورا سمره خسته خبره ده چې امر رااله او لا ارزا خاون ته چې ستاپ دی ویش زمين خوشاله سو پر چې ته گواه کې پیغمبر علی السلام معلومه شو از بیبیان فضل کې هم د اسلام سمره وقعت اور مقام چې ستاده فیصله می خوخه نه ده دراغ نبی علیہ السلام ته انی آتیت ابنی من عمرہ دامری یوزیو ماغیل سب غلام ورکا ٹھیک شوا فامرتنی انو شیدہ کہ یا رسول اللہ ماتے دا حکم کو چتا پہ گواکم
حضرت آتیت سائر ولدک مثل هذا ټول دې دغه څور کړی نه نبی علیہ السلام فتقوا الله الله نو یریږي وادلو بین اولادکم اولاد کې انصاف کوئ ټول یو شان ساتي فرجع فرد عطیه توجیه باب هبت الرجل لامراته والمرأة لزوجها قال ابراهيم جازكم ګور هبت الرجل لامراته بیان د جواز د هبې د یو سړی خپل خزه تا والمرأة لزوجها او بیان د هبې د خزه خاوند تا جایز دی کې څه کال د ښکار نشته دی خاوند څه شي خزه لو بخي چې دا ستا شو او خزه ولګي چې دا ستا شو ما تا ته بخلې دي دا هبه من الجانبین دا جایز ده وقال ابراهيم نخيوي چې جایز ده جایز ده وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يرجعان سمانا رجوع بنکی احدما فاخر باندې لکه چې دمو حزقه کې زاد دي خبري ته مشیره ده واستاذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه حضرت اجازه وقت خپل بیانونه في ان يمرض في بيت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكل يعود في قيئه نو کم ازرات وی رجوع فی الهبه حرام ده نغوی کالعائد کالکلب ده او دا پشان د سپیده چې خپل الټه سټي منګوي چې دا تشبیه په قباحت کې ده په حرمت کې نه ده لأن الكلب لا ليس به مكلف جين وقال الزهري في من قال لامرأته حبيبي بعد صداقك وكل ثم لم ينقص الا يسيرا حتى طلق فرجعت فيه اوس ګوره دا مسله د امام زهري وی یو سړی خپل خزه ته حبیله کې بعض صداق کی او کله دا خپل د دې مہر نه 50000 یا 25000 خورا توبه یا 50000 ورتوي چې لکه جنې دا 50000 روپے چې مال دا خورا توبه کړه آی ور توبه اوس لا سټیم نو تیر شوی چې دا سړی راغی او خزله طلاق ورکړ اوس بس کوي آیتی صورت کې داخله پر رجوع په دې بي باندې کوي او کې نه کوي نو بعض علماء کرام فرمایي چې دا د دې متعلق نیت تبګورو چې دې طلب د هبي چې کړو فرارن ان ادا المهر کړو او خداعن کړو او یا خداعن نو خو صورت ته طلاق چې کوم دی یو دا صورت حالی عارضی راغی کې دا مطالبه د هبي خداعن و چې بنیت کې طلاق وو نو دې ته زوج الفار وایو رجوع صحیحه او کې چې دا طلاق امر عارضی په تور باندې راغی نو بیا خیر بیا په رجوع نشته ده دي ثم لم يمكن الا يسير حتى طلق فرجعت فيه قال يرد الى ان كان خلبها ان كان خلبها کچره دی خاون اراده د دوکي کړي وا د دې خدمتو چې لشلې وها په حاصل معاملې سره ده وإن كانت عصته أنت بنفس ليس له في شيء من أمره خبيئة جاز قال الله تعالى فإن تبنى لكم عن شيء منه نفس فكلوه حليم مريا ان تبنى امام بخاري ثابت کړه چې خزه هبه خاون ته کول شي وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشه لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجهه استاذن ازواجه ان يمرز في بيته فاذن له حق خرج بين رجلين تخط رجله الارض وكان بين العباس وبين رجل اخر قال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشه فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشه قلت لا فرع وعلي بن ابي طالب النبي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه وهو هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفية فإذا كانت سفية لم يجد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هبة المرأة لغير زوجها باب دی لپاره چلول شوی دی چې دا خزه چې دا تصرف په مال د زوج کې کول شي او کې نشي کولای او هغه تصرف لکه هبه شو یو خبره دویمه خبره چې د خزه خپل مال دی او د خاوند اجازت نه بغیر وي او دا چاته وبخي نو هبه کول شي
علماء او کول شي بشرطی کی سفیه نی یعنی کم عقل نی ٹھیک شو کنه او که سفیه وی نو بیا دې دا هبه جایز نه ده او چې سفیه نو اولا خدا دې چې اذن د خاوند وی او کې بلا اذن هبو کی نو بالکل جایز ده لکه بل روایت کې راځي میمونی ویزا زاده کړی و حضرت نه تپوس نو کړي او کله چې حضرت تووی ویره کتاب خپل مامګانو تور کړي دا خبره بخوا معلومه شو چې حضرت د زنانی خپل بیبي هبه نافذ کړی دا وبه قال حدثنا ابو اسماء بن جريج عن ابي مليكه عن عباد بن عبد الله عن اسماء قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما دخل علي الزبير فتصدق وقال اسماء صاحبه فرمای نشته زما مال سوا داغنا ادخل علی زبیر چراوړو زما په کمره کې زبیر ماته چې داخل کړو په ما باندې پوښي راوړو زما کوړتا زبیر فاتصدقوا اي پاغي خیراتکم کہ تصدقی او ولا توعی شاپری مډکوا فیوا علیکی بندش بوکړشی پتا باندې رحمتونو بخیلی مکوا ورنا معاملہ د بخل بدر سره وکړشی جی وبه قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن اسماء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفق ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا تحصي يوم شمارل مکوا بلا ما بندش مکوا ورن رب پتا نعمتون شمار کی ويؤيد الله عليك وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال عن الناس عن يزيد عن بكير عن كوريب بن مولى ابن عباس لنا ميمونة بنت الحارث اخبرته انها دا حضرت بیبی وا ولم تستاذن النبي صلى الله عليه او وسلم دی غلام آزاد کړو تپوس د حضرت سے ابن نو کړي فلما كان يوم الذي يدور عليه فيه هر چې اگر شوا چې د حضرت تشریف او ری واخو په دی باندې د چکر د دور معنا د پیغمبر علیہ السلام ته تشریف اوره رضوا واطلب سموا کنه واخ پوښو کنه لفظ وار خره نو قالت اشعرت دی میمونی ته خبري یا رسول الله انی اعتقت ولیدتی ما خپل ولید آزاد کړی دا بیاو قال حضرت فرمای اف او فعلتی تا کار کړی دا سی جیاو قال اما خبردار انکی لو اتیتیها اخوالکی کدا د مامګانو لور کړی وی ا غریبانانو کان اعظم الاجرکی په دې کې واستاجر ډبلو هم صلا صدقه وقال بعض المزار عن عمرو بن بكير عن كريم ان ميمونة اعتقد به قال حدث حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد السفر اقرا بين النساء بعيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير ان سرت بنت زمعة وهبت يومها وليلتها على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم سعودي خپل نمبر اغا اوبخ حضرت عاشیہ بیتا او گورا ناشنا دی جملی تا گورا تبتغی بذالک رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بخشش کی دا حضرت خوشحالی مقصودو دکر پیغمبر اسلام تا عاشیہ دیر خوا نو دی چی عاشی تا نمبر اوبخ نو گویا کی پیغمبر خوشحالا کا تو دیکم عبادت و تمیل اجر باب لمن يبدأ بالهدية وقال بكر عن عمرو بن بكير عن كوريب بن مولى بن عباس باب دې بیان دې خبرې چې بمن يبدأ بالهدية کې یو سره د هدیه کوشش کوي چې زه هدیه ورکم نو د هدیه ابتدا په چا باندې کوي خو چې کوم تا ته ډیر قریبي دي أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد ولية لها فقال لها لو وصلت بعض أخوالك كان أعظم لك چرتا صله رحمی پاللې وې په دې غلام ویز سره بعض د خپل مامګانو دا بتاله پاتو اجرو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجولي عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة قال قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى ايهما اهدي قال الى اقربهما منك باب من لم يقبل الهدية لعلة وقال بس ګورا مسکی مسله دا و چې هبي کوي په دې کې لوی اجر دی اوس یو مسله دا ده چې یو واهب هبه کوي خو په طرف کې باندې وي ځکه بیا سره یریږي پوه کنه
انو مخامخ ورته وای زموږ یو استادو اپ دې ډیر زیات خفه کېدا لکه یو سره مخ کې رواني ځای تر اوسه نو السلام علیکم دې باندې زیات خفه کېدا هغه دا سلام قبالن راغله چې مخامخ یې السلام علیکم شاپ کوم کتاب کې راغلی زیا بیا سره یری کنه څه کتل خاجي من لم يقبل هدیه العلت اوس یو سره چاته هدیه ورکړي او پاری کی س علت ته لکه اوس مثلا صاحب الحق هدیه ورکړي پیر سحرګل تا او مقصد دا چې سحرګل به ما د پاره یو کیس کی گواہی کوي یا دی باندې احسان حکم چې سبب دې ما د پاره یو گواہی وکي یا ما تاسو دا پلان کې یو کار برالو کی اوس دا هدیه چې دا د رشوت په باب کې راځي لہذا دا جائز مده لم يقبل هدیه لله حکم دا غچا چې نه قبلې هدیه لوجد علتنا لکه دې بر لیکل کل قرض لکه قرض لکه سحرګل چې کوم دې صاحب الحق ته یو 2 لک روپے قرض ورکړي نو دې آیله موبایل ورکی ورته چې دا ډېر ښه موبایل دی مقصد څه چې دې په ما باندې معنا په موقع پیسې ونغواړي یو میاش راته نور مولت راکی نو دې ته سود اذا حرام دې کل قرض جر نفع وربا زموږ د فقہی کتابونو کې لیکلو تاسو په عاشق کې لیدل ځکه ټول لوی فقها ہے چې امام ابو حنیفه رحم الله چې چاله قرض ورکړو دې دغه مطالبه لته او دا هغه مقروض مدیون چې کومو دغه د دیوال په سوري کې نو والا نور کې والا چا ورته چې ولی فدینا دې د کور د سوري نه مال فدا غسل جایز نه دي خدا دغه تقوا وکنه وای کوفه کې بيزيرو کې شوی اجیو سحرګل مثلا او دغینه چا بيزي پټ کړي امام صاحب څنګه مسله رااله امام سے وکاله پوری په کوفه کې د بيزي غوخه نه وخوړل ویزکه چې عام طور سره عادت داوي چې دا بيزه چې کم دنه دا وکاله پوری تقریبا ژوند دی نو کې دې چې چرته هغه بيزه پکې را نشي انو خو ته بيزه ټوله په پټي فرید خیر سره اخر دی ورته ابو امام ابو حنیفه علیه رحمت تقوا جدا دا ډیره عجیب و دیوال نو دلته پر لګی چې هغه قرض وخا ځان مته پوهې شو وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهديه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه واذا پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې دا هدیه وا واليوم رشوتا او نن زمن په دې زمانه کې دا رشوت الله اکبر سو وخت تو هدیه وا اوس تشتو رشوت ته وسه عبد الوارث له شی ورکم کنا بطور هدیه اب رشوت چې دې مال سبا خبره کوي کنه او بیا د استاد کتاب لیکل دي چې کل مال دفع الى شخص يستحل یا ياخذ به ما لا يحل رشوت هر هغه سیستا هر هغه مال چې ته چاله ورکی دی لپاره چې ما لا يحل په حاصل کی دغه ته رشوت وي نو جی وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شيبان الزهري اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس اخبرنا انه سمع الصعب بن جسامة الليثي وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه وحده لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشه وهو بالابواء او بودان وهو محرم فرده فقال صعب فلما عرف في وجه رده هديته قال ليس بنا رد عليك ولكن حرم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ليس بنا رد عليك معنا ده نو په منګ باندې سوجا د واپسې د حدیث تا وجه دا و چې منګه احرام کیو. قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الارض يقال له ابن القطبية ابن القطبية ورتوي ابن اللتيبة هم ورتوي
ٹھیک شو او دا روایت مخکې تیر شوی دی. فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقال فهل جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمل على رقبته إن كان بعيرا له رغام أو بقرة له خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عقرة يا اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا باب إذا وهب هبة أو عدا ثم مات قبل أن تصل إليه وقال عبيد إن مات فقال ګوره دا یو مسأله ده امام بخاری علیه رحمت وی چې کله ته چاته هبه ورکې سحرګل عبدالجلیل ته یو شی هبه کوي نو آیا تکمیل د هبه پس سره برابري. امام مالک او امام احمد سے فرمائی چې تکمیل او تتمه د هبه نفس کلام سره ده. لکه سحرګل وی چې لکه هبت لك هذا الكتاب او قبل خلاص بس داهبا د موهوب له شوا او دغه ملکیت شو. امام ابو حنیفه رحم الله او امام مالک سے رحمه الله دوی فرمایي چې نه ملکیت په هبه کې د موهوب له په قبض سره راځي چې دی ورته چې لکه دا ما بخاری ته توبه خلا او دې چې کوم دی لا بخاری لاسته کړي نه دا او قبض کړي نه دا او قبل القبض احدهما ماتا او شو کنه نو دا هبه چې کومه دا میراث د واهب دی او یرثو اهل الواهب او کله چې دا هبه موهوب له قبض کړي دا فما بعد ذلك موهوب له دا هبه میراث ورثه د موهوب له دی. خیر اندنا مسله څه شو اتمام د هبه په قبض سر راځي جی. و اذا وابه بتن کې اوسره چاته شیو بخی او وعده یا وعده دې به کړو ثم مات بیا مرشي او د دوینا قبل ان تصل الیه چې موبلو تورسی وقال ابي ان ماتا کې چر دامودي مرشي وکانت فصلت الهديه یا فصلت الهديه فدا سه حال کې چې دې مودي دا دې د خپل مان جدا کړي وا والمودالو حيون او چې چاته ورکول هغه ژوند دیو فیل ورثتی دا مال دا ورثو د مودالو دې پس د مودالو د وفات تا ولم تکن فصلت او کې دې مودي دا دې جدا کړي نو یعنی قبض به د مودالو نور غلې فیل ورثتی الذی اعدا دا د چاشوا پس د موت مهدینا د ورثو دا مهدی شوا. وقال سن ايما مات قبل فيل ورثه المودالو او چې بس ته مخ راځي په زرا قبل تو سرا هر یو چې مرشي دا مال د مودالو دی ولی دی وی چې دا ته اکمال د هبه په اتمام د کلام سره دی چې اته تو کا هبتو کا او قبلتو نخلاص. اذا قبض هر رسول کرچ دی مودالو الچی او د قاصد قبول کی چلو. ابن قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمعت جابر قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جاء مال البحرين اعطيتك هكذا ثلاثه فلم يبدو حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فامر ابو بكر منادي فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدتنا ودينا فلياتنا فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فحسى لي ثلاثا باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو لك يا عبد الله. باب دې په بیان د دې خبرې کیف یقبض العبد دا غلام به څنګه قبض کیږي کیفیت ته قبض بسی ٹھیک شو والمتاع او کیفیت ته قبض متاع بسی بس چې ساوري چا سخاو تاوته چې هبتو کا او بیا تا غیتا تحویل کړی دی یا غی سخت په استعمال کیو نه هبه او شوا لکه د اوخ مسله شوا ٹھیک شو ابن عمر ویزه په یو اوخ باندې سور ما چغدیر سرکشو او اډو پلاری ټینګیدنه قافلین او مخ کې ته حضرت صلی الله علیه وسلم واغست او بیا ماته هو لکه یا عبد الله ازف سور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن ابي مليك عن مسعود بن مخرمة
انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبيت قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبيت ولم يؤت مخرمه من شيء فقال ابو باغان چې مخکې تیر شي يا بني طلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبت معه فقال ادخل فدعوا لي قال فدعوت له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال خبأنا هذا لك قال فنظر اليه فقال نزيا مخرمته باب اذا وهب هبه فقبضها الاخر ولم يقل قبلته. اوس دې امام بخاری دا خبره راوړي چې ګوره مولانا صاحبہ هبه یو سړی چاته ورکړه لکه زه دا چشمه عبدالوارث صاحبہ کوما ما چرکه دا چشمه ستاشوي هغه واغسو قبلته نه وي قبض که خو په خلی قبلته نه وي نو دا هبه صحیح شو دا د موهوب له په ملکیت کې داخله شو واجب له رجوع جائز ده که جائز نه ده. امام بخاری داخلي چې قبضه د فعل د ید دا قائم مقام د قبلتو ده او ځکه چې په قبلتو سره کمال ناراضي بلکې کمال په قبض سره راضي نو چې کله دا شی مولو قبض کړی دی نو لہذا دا قبضه چې دا د واجب د ملک نه وقفون کړه به بس صحیح شو جی. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما ذاك قال وقعت باهلي في رمضان قال تجد رقبه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الانصار بعرق والعنق المثل فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال على احوج منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثك بالحق ما بين لابتي اهل بيت احوج منا ثم قال اذهب بها فاطعمه اهلك. باب اذا وهبتني على رجل قال شعبة للحكم وجائزا وهبت حسن بن علي بس ګورا بل صورت اذا وهبتن على رجل لکه ګورا ستا قرضه په چا باندې زور په ستا قرضه وغه تعالی قرضه نه درکولا تا ورته وی چې لکه زما چې پتا کومه قرضه ده ما د توبه خلا نو بس په دغه سره هبه صحیح شو او مدیون چې کوم دی ستا د دین د ادا کیو کولونه دا فارغ شو او په دې باندې هغه حدیث د جابر صاحب دی چې کجوري میوه کموا نبی علیہ السلام ته چې دوی ته چې ماته قرض معاف کړي لکه ای معاف نه کړه مالوی چې چرغي معاف کړي وي نو قرضې ذمہواری د جابر نه کوچته دی شو خلاصې دی شو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه حق فليؤتي او ليتحلل خود دینو معلوم شو هر هغه سړی چې پاغي باندې حق ذبل وي نو فليؤتي هغه حق ولا ورکه کنه او ليتحلله منه یا صاحب حق چې کم دی یا ادا کون کې د حق چره د دې معافي غواړي صاحب حق نه فليتمن بزان دي حلال کی راغینه د مطالبو کې چې ما معاف کا نو کای وته چې زما معاف کړو خلاص شو. وقال جابر قال ابي وعليه دين فسال النبي صلى الله عليه وسلم غرمه وان يقول تمر حياتكم ويحلل ابي وبه قال حدثنا عبد الله ما في زما فلان وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله اخبره انه قتل يوم احد شهيدا فاشتد الغرماء في حقوقهم فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخته مطالبه کا قرضدارانو د خپل حقوق جی أن يقبل ثمر حائطي ويحلل أبي فأبوه فلم يطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسر لهم ولكن ولم يكسر او میوي ولا نه ماته کړی د کجورنا قال سأغدو عليك قال فغدا حضرت سأغدو عليك زب سبا تعالی وقتی رازما حين أصبح فطاف في النخل فدعا في ثمره بالبركة فطاف في النخل قدمنا د برکت بدی باقی اخوا دی خوا کې خودل فجددتها فقضيتها حقوقها من ثمر بقية ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرت بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر اسمه وهو جالس يا عمر فقال عمر ألا نقول قد علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم باب هبة الواحد للجماعة وقال أسماء للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة بالغابة وقد أعطاني معاوية 100,000 فهو لكما. باب هبة الواحد للجماعة لکه په دې کې خو شک نشته چې واحد یو وي او موهوب له یو وي
اوائب راشي او مولوتو چاله کدام متا توبخه اوس مسله دا ده کې یو واحد دی او هغه یو شی یو جماعت تبخي دا یې بس صحیح ده او کې صحیح نه ده وای صحیح ده لکه څنګه چې عبادت واحد ته صحیح ده نو عبادت واحد للجماعت صحیح ده لکه دلته اوس یو سره راشي او څنګه ورغه یو شل کتابونه راوړي او ورته چې طالبانو دا ممتازو ته وبخل وای یو دی او موهوب لهم اجمعون دی به جایز ده لکه څنګه حضرت اسماء رضی الله عنها قاسم ابن محمد توي وابن ابي عتيق توي قاسم ځان لدی او ابن عتيق ځان لدی دې دوارو ته ورستان اختی عائشہ بالغابه زمان خور عائشہ چوا دغه زمکو په غابه کې هغه وفات شو ماته میراث ملاو شو فقط اعطاني معاويه مئات الف معاويه سے راغلو او ماته وی چې 100 روپے و درکم او دا دغه حافظ مکمال راکا ما ور نکړه فهو لكما اے قاسمہ اور اے ابن ابي عتيقہ دا تاسو دوارو شو صحیح شو وبه قال حدثنا يحيى بن قزاد قال حدثنا مالك عن ابي حازم سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب عن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ فقال للغلام ان اذنت لي اعطيت هؤلاء فقال ما كنت لاسر بنصيب منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احد فتله في يدي باب الهبه المقبوله وغير المقبوله اعطيت هؤلاء نو اعطيت واهب حضرت هؤلاء مولهم جمع شوا فتلو فی یدی زری ورتکی خود پلاس کې تیل نه وخا زری ورته پلاس کې خود جی باب هبت المقبوله وغير المقبوله والمقسومه وغير المقسومه وقد وهب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لهوازن ما غنموا منهم باب هبت المقبوزه باب دې په بیان دې بس هبه المقبوزه چې قبض کړی شي وي وغير المقبوزه او غیر مقبوزه لته مالک یې خوبیت کې دي نه دي سمان یو خدای لکه دا زما چشمی دي او زما په لاس کې دي او زتا ته بخم دای به مقبوزه شو دیم زما چشمی دي خو جمعات کې پرتی دي همار چاراوړي جمعات کې پرتی دي مالا غستین دي او زه ته ما چې هبت لکا نو صحیح شو لکه دا اوازن چرال او قیدیان وختل حضرت نا صحابو سره مشوره وشو قیدیان معاف کړ دا هبه غیر مقبوزه جی وبه قال حدثنا ثابت قال حدثنا بشار عن محارب بن دثار عن جابر قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقزاني وزادني وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت جابر بن عبد الله قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا في سفر فلما اتينا المدينه قال ائت المسجد فصلي ركعتين فوزن قال شعبة وراه فوزن لي قال فارجح فما زال شيء حتى اصاب اهل الشام يوم الحرة وبه قال حدثنا قتيبة بن مالك عن ابي واقع حرت وکنه د 23 سال جوا او مدینه باندې حمله شو جی انصار بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي بشرم عن يمينه غلام وعن يساره اشياخ فقال الغلام يتاذن لي ان اوتي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا اسر بنصيب منك احد فتله في يده وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبلة اخبرني ابي انا وشعبة عن سلمة قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فهم به اصحابه فقال دعوه فان لصاحب الحق وقال اشتروا له سن فاعطوها إياه فقالوا إنا لا نجد سنا إلا سنا هي أفضل من سنه قال فاشتروها فأعطوها إياه فإن من خيركم وخيركم أحسنكم قزرا فإن من خيركم دي يا فرمایلو چې وخيركم او ان پکینو دا من پکینو احسنكم قزان هغه سره دي چې حق دبل په خښ طریقې ورکی جی باب اذا وهب جماعه لقوم لو وهب رجل جماعه جازا کله چې بخششو کی یو جماعت یو قوم ته لکه دغه حوازنو مسله ده صحابه کرام جماعت او جماعت لګید او حوازنو ته د قیدان وبخل او وابر جلن جماعتن یا یو سره پورا جماعت ته وبخي لکه نبی علی السلام چې حوازنو ته ویلو چې په دې میراث کې زماج کې کم برخه ده ما ټول تاسو وبخلا نو جایز
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يسار وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاء وقت هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم مالا وسبيا فقال لهم ما يمن ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استعنيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائفة لما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبيل فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءون تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليكن ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا غرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم ورفعوا ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنه طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا من سبي هوازن قال أبو عبد الله هذا الأخير قول الزهري فهذا الذي بلغنا يعني فهذا الذي بلغنا امام بخاری دا د امام الزهري قول دی جی باب من هدي له او هديه آداب د زهري داو چې کله کله په دې حدیث کې به یو کلمه د ځان نه په تور تبصره یا په تور تفسیر داخله کړه دا می ادب یاد کا کله وی خلک وی چې د امام زهري دا عادت چې په حدیث کې یو ټوکړه د ځان نه وي نه ځان نه یو ټوکړه په تور تفسیر جز د حدیث به وګرځاو دا عادت دی هغه باب من هدي له هديه وعنده جلساؤه فهو حق به ويذكر عن ابن عباس ان جلساؤه شركاؤه ولم يصح. باب دې په بیان د دې خبرې چې من هدي له هدیه هر هغه سره چې هغه ته پیش کړی شي یو هدیه یو تحفه وعنده جلساؤه او دې څخه دې جلساؤه نو فهو احق به دا مهدا له هی د دې هبی او د هدیه حقدار دی شرکا نه دي لکه زناسم یو سوی راغی اور مال چې کوم ده کنه مارټو یو تیله ډکراول دلته کې خدا زه مهدا له شم اپارنه ملما بوتی شو او تاسو زما شرکای مجلس یې امام بخاری وی فهو احق به بس دې بوره مستحق چې کوم دی فقط مهدا له دې شرکای دي بس ويذكر عن ابن عباس ان جلساءه شركاؤه ابن عباس وی چې نه په مجلس کې چې مهدی هدیه پیش کړه اور مهدا له سره مشاور سرکار وغیرہ موجود نو دا شرکای مجلس د مودالو برخدار شو خو ولم یصحا دا خبره معتبره نه ده یو خدای چې دا امام بخاری دا ابن عباس روایت په یوز کرو سره نقل کړي او دا یوز کرو مجهولیت دې روایت ته اشاره ده دیمه خبره ده چې محدثین وی چې ولم یصحا دینه دا معلومی چې دا دیم قول غلط دی دغه چې دا لم یصح په مقابله کې سره دی غلط دا خبره صحیح نه ده یې غلطه ده حالانکه غلط لفظ نسبت جائز نه دی ځکه حدیث خو ضعیف دی خو د لم یصح معنی بدانه کو چې دا غلط دی بلکې موږ وایو چې دا دیمه خبره لم یصح یعنی لیس بحسن باعتبار ذاته ولكن حسن لغيره او ذکر دا روایت ابن عباس ته منسوب دی پای کې یو راوی دی دا نوم دی من دل ابن علی هغه ضعیف دی وبه قال حدث محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ السن فجاء صاحبه يتقاضى فقال له فقال ان لصاحب الحق مقالا ثم قضى افضل من سنه وقال افضلكم احسنكم قضاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان على بكر صاحب لعمر وكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأن
بيده فقال عمر هو لك فاشتراه ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. باب إذا وهب بعير لرجل وهو راكب فهو جائز. وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت مع ابي بكر الصابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بيده فباه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. وشتا روایت سابقه مسله حل شوخه ستړي شو چاغه ته ګوري وایا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب هديه ما يكره لبسها. باب هدیه ما یکره لبسها. اوس معنی دا شو چې مخکې دا ذکر شو چې لکه دا هدایا چې کوم دي انو بل هدیه کوله تحفه کول چې دا جایز دي. اوس دی وی چې دا نه چې تبه هدیه د هغه سیز ورکې چې هغه خامخ دغه د خوراک شی وي یا هغه داسې جامه چې دا د استعمال وي الکه کې یو شی قابل استعمال د محتاله د پارنی نو هم هدیه کول شي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت عمر ته یو حلی سیرا رخمی هغه هدیه کړی و حالانکه د استعمال د عمر د پارغت جایز نو. جی به قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك ولكن عن عمر قال عمر بن الخطاب حلة السيرة عند باب المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريتها فلبستها يوم الجمعة وللوقت قال انما يلبسها من لا خلاق له في الاخره. ثم جاءت حلل فاعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر منها حلة فقال اكسوتنيها وقلت في حلة عمر اکسوتنی ما تام ماتا د اغسطو د پار راکړه حالانکه تاسو ویلو په حلی د اوتارد کې چې ما قلتا هغه لوی خبر چې تاسو ویلو چې دارې خمله جایز نه دي. جی فقال اني لم اكسك هل تلبسها فكسى عمر اخله بما نیک وخت غما تا ته تحویل د ملکیت کړو استعمال د پاره نور راکې د نوري خبرې دي او ویشه بازار کې خرڅ کې پیسې واخلا فکسا عمر اخله بمکه مشرکا دا مکه ترشی روایت اوس بیا راځي دوه درې ځله حضرت عمر لګید او اخیافی رورو په مکه کې او رکو نغیله ورکا. جی حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن خزيمة عن أبيه عن نافع عن ابن عمر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكر له بذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت على بابها سدرة موشيا فقال موشيا ما وجد د فاطمه په دې دروازې دور په دروازې یو پرده منقشه نقش و نگار والا او دا خو زما لور ده دنیا زما خوخه نه ده زما لور ول خوخه کړه. جی فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت ليأمرني فيه بما شاء قالت توصل به إلى فلان. معنا حضرت فاطمه ته چې نبی علي شیبوی چې نبی رسا خفه ده ایو ليأمرني فيه بما شاء زما بابا جان زما والد محترم امر دیو کی ماتا په حق دی پردی چې سم خوخی چې وای چې خرڅ کنو خرڅوم کې او بخنو بخم چې اوسې دنو سیدو خو زما بابا دې خپه نشي. جی اهل بیت بهم حاجه وبه قال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا شعبة اخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي قال اهدى الي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فلبستها فرأيت الغزل في وجهي فشققتها بين نسائي. نو معنی دا شو چې هغه شیخ خنو کنه علي صاحب جواب وسنو حضرت خفش نو راغه شک شکړه او دغه نه دوپټي جوړ کړی او بیبيانو کې تقسیم کړی. جی باب قبول الهديه من المشركين. ګوره د مشرک نه هدیه قبلول جایز دي او دی کې تذلیل نه ده. بعض خلک وایي چې مشرک نه هدیه قبلول جایز نه دي خو جایز دي چې ته قبول کې دا تذلیل نه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بادشاہ قچر نه ور کړی. جی وقال ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم هاجر ابراهيم بسارة فدخل قرية فيها ملك او جبار فقال اعطوها اجرا واهديت اجرا. نو ګورغه بادشاہ ساری ته اجر ور کړو اجر وینګه بیبي اجرا او دارنګ هدیه کړی شو حضرت شاتون یو ګډ د يهوديانو نه فیا سمون چې پای کې زار ګډ کړی شو. جی وقال ابو حميد اهدى مالك ايله للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه بردا او كتب له ببحره. بس هغه بادشاہ بغلتم بیضاء دلادل ورته ولېګا
فکساه نو پیغمبر علیہ السلام دی بادشاہ لا جوړه ورکړه وکتب له ببحرهم اے بحرهم او هغه دریاب ورته وبخه یعنی بغیر د ټیکس نو د جزیه نه ورته پریخو او ٹھیک ده وله تکړه شه وكان إن هذا حريق عجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لما نزيل سعد بن معاذ الله من هذا وقال سعيد عن أنس إنه كيد الدومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نبيه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا تقتلها قال لا فما زلت إذا أخذ نوجني جاء طالب دي قلت كزارة جولي دي بنظر نوجني فما زلت عارفا شابي ويزا مشوم چې ما به معلومو دا درد زارو فی لهوات رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تعالو د پیغمبر علیه السلام ګوره کله اردو کې تعالو ورته لیکل دي سړي ځامنه علم د ور آسان شي دي أبي قال حدثنا أبو النعمان حدثنا المؤتمر بن سليمان عن أبي عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فأوجينا ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوق ما شاء الله أو معتية مشعان خو باندې پیژنې کنه پراګندا وختو والا لمبا تړنګا أم هبة قال بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت أو وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن فينا كليجي قريبين اینا پختورګي چریس کړی شي 130 کسانو لا د یوی بيزي اینا کافی شو د سړي زامنو مچاله سرګارو چې یو بيزي اینې نو ته نه ان شاء الله پورا وته شي خدا د پیغمبر معجزه وکړه سبحان الله جی إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها يعني إلا قد حز النبي له حزة مگر غسکړو پیغمبر علی السلام دی لپاره یو ټوکړه غوسه کړی شي من سواد بطنها د بيزي د خېټ هغه تور کینا چغه اینا دا چې مخامخون ور کړ ورته او چې کم غائب لکایوب نو خبا له ناغي لپاره ففيزر کې خدا جی فجعلنا قصعتين فاكلوا واجمعوا وشبعنا ففضلت قصعتان فحملنا على البعير او كما قال باب الهديه للمشركين باب دې په بیان د جواز د هدیه مشرک ته ورکول لکه چې مشرک ناغستې شي نو مشرک ته ورکول هم شي او دې کې د قران آیت ته وګوره عز وجل ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبرو چې کم کافر تا سره جنگيږي نه او استاد دشمن په مقابله ستا کې حمایت نه کړي ان تبروهم تو ته احسان کول شي وتقسطوا الیهم او تهدی ته قسطوار بقدر ضرورت خپل معلوم پیش کول شي ان الله يحب المقسطين. وفي قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثني عبد الله بن نران بن عمر قال عمر غلة على رجل تباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتع هذه الحلة فلبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوقت فقال إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر منه بحلة فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت ما فيها ما قلت فقال إني لم أبسطها لتلبسها تبيعها أو تكسوها فأرسل بها إلى عمر إلى فارسل بها عمر الى اخ له من آل مکه هغه یورور رضای عثمان ابن حکیم او دی اسلام هغه وخت نور اوله بیا مسلمان شو دی. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو سامع عن هشام عن ابي عن اسماء بنت ابي بكر قال قدمت علي امي وهي مشركه في هذا ګوره ابو بکر صدیق سے یو بیبي وا چې نوم قبیله او خا یا قتیله او دا بیا د اسماء مور دا بیا حضرت صدیق دا پری خدا طلاق کړه بیا دی بل چا سره نکاح کړو دغه نه بیا زوی پیدا شو دغه نوم حارثو بیا څه زمانہ بعد دی قتیلیلا یا قبیلیلا اسماء لور چې دا دعوت یاد شو
دا خپل زوی حارث سره رااله مدینه ته اسماء څخه رااله پوښوي نو اسماء ته چراله نو نبی علیہ السلام ته دی اسماء زما مور مشرکه ده او راغله ده آیا غي سره سهم دردیو کم نبی علیہ السلام بے شک راغبتن معنا ما سره مینا کون کیدا یا مان پوشي او راغبتن عن الاسلام دا اسلام خو نه راوړي خو ما مور دنو ما سره مینا کوي راغله دا نو سوکم افا اصل امي حضرت نام سلی امکی او کنا همدردی ورسره وکړه چې دې ته پته ولګي چې مسلمانان څنګه حقوق ادا کوي. باب لا يحل احد يرجع في هبته وصدقته. لا يحل لاحد جائز ندی لپاره یو کس چې رجوع په خپل بکیو کې یا په صدقه کې نو موږ مو چې جائز ندی کنه ٹھیک شو لیکن هغه وی چې دا رجوع حرام ده او موږ چې نه حرام نه ده او چې کوم حرمت باندې دلیل پیش کړي دا دلیل تام علی مدعائهم نه ده ٹھیک شو لان الكلب ليس بمكلف جی وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدثنا عبد الوارث حدثنا ابن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي مناسب ندی منگ لرا ناکارو غیر مناسب صفت جی يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وبه قال حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول حملت على فرس لي في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بايعه برخص فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم لا تشتري فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. باب وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف اخبر ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه ان بني سهيب مولى ابن جدعان ان بني سهيب مولى ابن جدعان یعنی سهيب اولاد چغد ابن جدعان غلامانو ادعوا بیتین وحجرة دوی داو کړ د دو کورونو او د یو بیٹک چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطا ذلك صہیبا چې نبی علیہ السلام زمونږ مشر صہیب ته دا دو کورونه یو حجره پخلو فقال مروان من يشهد لكما اے د صہیب اولادا زامن مرادین خان نصیحت کړو سی اے د صہیب اولادا من يشهد لكما على ذلك تاسو تاسو کویو کې په دې خبره پوښتنه قالو دوی ابن عمر سے ته پته ده فداو مروان ابن عمر راغوست فشهدا نغی کویو کړه چې لا اعطى رسول الله صلی الله علیه وسلم صہیبن بیتین و حجرا نبی علیہ السلام صہیب ته دا دو کورونه دا حجره ور کړی و نو فقضا مروان بشهادته لهم فیصلو کړ مروان دی د صہیب زامنو ته په دې کورونو د وجري لهم دوی ته په شهادت ته ابن عمر صاحب اوس ګور علماء کرام مسلې ته وضع کړه مسأله خدا شو چلکه په شهادت هبه ثابت شو نبی علیہ السلام صہیب ته دو کورونه یو وجرا خیراتی بخلو بیا دغه په اولاد کې د مروان په حکومت کې چراله پیدا غزم پلار ته بخلو بابا دا او مولا څوک نه راکی مروان یې گواه پیش کړ ابن عمر سے راغې ابن عمر گوی وکړه دې کورونه حواله کړ اوس په دې باندې سوال دی چلکه داوی دی پارا مدعی له بینه پکار دا او د بینه نصاب ته کم دی هغه اسنین دی او په دې صورت کې ابن عمر یو دی یو محدث لیکلی دی چالکه دا اعتراض سره کې مروان کم حاکم عادلو چتوې چې دی بل کس نو ورڅخه دا کم د عدل بادشاہ خو بس په سلو کې ټیک ده دویمه خبره دا د منګوي چې نه
ابن عمر ولا کوي وکړه شاید ابن عمر سره بل سوقوي خدا د عرف تقاضا ده چې کله اهم شخصیت ذکر کړي او غیر اهم نه ذکر کړي. اوس امیر صاحب چې دلته مثلا راشي هغه سره بګاډي ټکی د طالبان د مليانو علما او خطبه امیر صاحب راغله نو عام شخصیت ذکر شي او اتباع چې کوم دي نه پاتې شي. دریم قول دا دی چې ممکنون دی چې مروان د هغه چا په قول فیصله وکړه چې بشهادت واحده و ببینه و بقسم نو ته ابن صہیب یو یمینو او یو شهادت ابن عمر سے 12 چلو مخ عمره ورب امر دار فهي عمره جعلها له استعمل فيها جعلكم عمارا. باب ما قيل في العمره والرقبه. امام بخاری علیہ رحمت عمره او رقبه په دواړه یو باب کې ذکر کړه. اشاره ده چې حکم العمره والرقبه واحد. ځکه دا خبره چې دا عمره ستوي او رقبه ستوي. عمره معنی دا ده چې دا کور ما تعالی تا عمر دې پاره درکا عمرن می دل درکا لکه اردو کې عمر بھر کے لیے دے دیا پښتو کې وسنګ وای دا کور ما تعالی تر عمر پورې درکا عمل تو کہا دې دارا او دې څه شری حیثیت ده. امام مالک علیہ رحمت وای چې دې کې فقط تملیک د منافع راضی تملیک د رقبه ناراضی. لکه صابر الحق تصار ګل وای چې امر تو کہا دې دارا دادار د صابر الحق دی یعنی په اعتبار د ستوګره سره هر چې ملکیت ته نه پیر صاحب دی. مسلې باندې پوښ امام مالک څخه خبر خلاص کړه. احناف د عمره درې طریقې دي. په دریو طریقو کې دادار د معمر لهو دی او دغه د ورثاو لپاره دی. یو دا لکه عبد الوارث وی دی عبد الجلیل تا چې امر تو کہا زیدار ولی عقبتک بس دادار تعلم درک او بیاستا بچولا لہذا دا عمره لهو چره دا ملکیت تا عمره لهو شو حیان و میتن دیکھ اشکال نشته دی. دین قول دا دی چې امرتو کا حاضر دار الہ حیات کا دا کور ما تعالی درک تر جن ستا پوری. انا کوئی دام للپاردا مورا لهو دے حیان و میتن. دریم صورت دا دی چې دا سره وی چې امر تو غازی دارا الہ حیات کا دا کور مثال درک ته پکې اوسه کې ما نمخ کې مرشوي نو کور به بیا زمای کله دا نمخ کې مرشم کور به تا ته پاتې شي نو موږ چې دا شرط لغوه دی او دا چې دی ویل چې تر ځل ستا پورې دی بیا به زه اخلمه دا شرط باطل دی. لہذا عمره د پات مورا لهو شوا مومر لهو شوا ٹھیک شوا او رقبام دا کمانه ده. خو بعض خلک وي رقبا دي ته وي چاله کدا کور ساده که تمانه مخکې مرشوي نو زما او که تاسو مخکې مرشم نو ستا نو دې ته رقبا وي او دې ته رقبا ولي وي لئن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه دیو چې کله به دې مري او دیو چې کله به دې مري نو دې لپاره څوک چې رقبه ځان لري عمره ځان لري. امام بخاری راوړ چې عمره او رقبه شی واحد دي. او مخکې د قران آیتونه پیش کړي عمره جعلتها له استعمركم فيها الله په دې ځمکه تاسو آباد کړی ہے یعنی جعلکم عمارا تاسو د ځمکه آبادون کی ګرځولې ہے. جی حدثنا قتادة حدثني النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره جائزه
باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها. باب دې په بیان د هغه چا چې یو سړی د چانه فرس غواړي یا دابه غواړي یا غیر د دابې نه بل څه غواړي نو دا جایز دی. معنا په وخت ضرورت په طور استعاره په طور سوال څه د 400 شی غواړي نو دا جایز دی. دغه ګناه نشته دی. دغه د مستعیر تذلیل نه دی. ځکه انسان خدای عاجز او محتاج او کمزور دی. قال حدثنا ادم حدثنا شعبة عن قتادة وقال سمعت انس يقول كان القزام بالمدينة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرس من ابي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن مددناه لبحرا. قد مر مرارن دی. باب الاستعارة للعروس عند البناء. باب دې په بیان د جواز استعاری یعنی الګه وقتی تور باندې وختل د یو سیز لپاره د ناوي عند البناء په وخت د ناوي کولو. دا په خوا په زمانه کې بدغه شي فقر او فاقه وا او چې کوم دین زکه او کار خراب دي خلکو کې سپینی شي او خزانه ملایي وبونه جوګنا دای وجه دای چې رواجونه دمر زیات شو چا رواجونه چې وته پورا کوي نو بوډا بشي او مخه ساده زمانہ وا بلکې ما ته یاد دي جمعات کې وراله انو د بوډاګان بناسو ویلکه امانت به کله دی مړه تمام ګناګارې مطلب دا چې جنې اوس پیغله شي د تاجلو لکه کوئی ځن کړه هغه پیغله ده اوس ته بیا نه امانت اوس خامخا ګناګارې دا ما ته پته او علماء دا مسلې ووي چې چا په کور کې لور پیغله شي دای حج نه کیږي دا مسله وا نو چې دې جنای بچ پیغله شي نه وا بلکې د خزه بخاون ته چې لور دې پیغله شو مطلب دا چې اوس لرګوا ګناه به ساتل او سوچ چې دا لا پیغله دا خدای الله پاتم کې دا به سوال سم کلاسین بیا وا هغه نه پس بیا چې دغه رخصه کې نازي بل دا خیال ورته ان هغه نه پس بیا کو دي دا خیال جی غربت زمانہ وجی نو په مال کې په کلی کې به یو زنانه مالدار او هغه بچته جوړه نه وی جوړه وا خلک په لاړ یې د فلان کې نه جوړه غواړي کنه چې د جنې په کلی سار ګلتا دا خیال دی ورته انو چاغو جنې بچ کله په اومي باندې بیا مور پلار کې راتله نو پردې جوړه به وینځلې وا خطب کړي به هغه به راړله تر دې چې کالی مالی بوم راوړل اوبه ولا ورک لیکن هغه کې چې کوم برکت نو هغه ډیر عجیب وو ویری جایز دي ځه سارګل خوشاله شه دې معادل موشه قلمي تور سره کاغذي تور سره چلو جی عبد الواحد بن ايمن حدثني ابي قال دخلت على عائشه وعليها درهم قطر سامان 5 دراهم وقال ابن بصره رجال عبد الواحد ابن ایمن وی چې ما زما پلار ایمن الحبشي رواج ذکر کا یو رضی الله عنه ما شابه سخا وعليها درو قطرن او حضرت عشیبان یو صادرو قطری سامان 5 دراهم چې د 500 روپو قیمت و فقالت ما توی ارفع بصرک الى جاریتی وګوره که زما دی وینځي تا انظر الیه وګوره ورتا فإنا تزها بشکدا نفرت کئ تزها سپګنی تزها پوز چونی ان تلبسو فی البیت چې دا صادر پکور کې د عام استعمال په حالت واغ استعمال کی وقت کان لی منه درم او زما دین یو قمیصو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما کان امراه تقین بالمدینه هر کلا چې یو جنې ناوی کوله وشو په مدینه کې بولټي فاټر ورته الا ارسلت الی تستیرو مگر ما ته کسولېګا او مار به دا قمیص راو وخت اپدی باندې جنې ناوی کړې شو او خلق به فخر کا او دا فکر کې خدمت ته فارم استعمال دلته کې عمرې سیبو او اغي تقریبا اغا دړمبې شپې له یو چوړې کنه
چا بیا نه استعمالي په 2 لاک باندې خلق ته سنماله په 2 لاک باندې یو جوړه اغسته و هغه سره چې یو مصرفاب کې استعماليږي بیا دوباره نه استعماليږي دا دوباره ځکه نه استعمالي چې بیا هغه قابل استعمال نه دی اخري په 2 لاک باندې 2 لاک دي تاسو وظیفه غواړئ وظیفه راکړئ الګ او دام چې جوړې لپاره 5 لک روپے غشتي کې نشته په تیار نه دي چلو باب فضل المنیحه باب دې په بیان د فضیلت د منیحه منیحه په جن عطیه لنګا تاسو واغانی دي یو غواته کور وساتي یو غارور کرولېږي خور کرولېږي یو رشتہ دار کرولېږي چې بس دا غواز دې پښتا دي او سنبالوي چوتو شو مونږ کرو بیا راولېږي او ما ته بالکل یاد دي مولانا صاحبہ زموږ د غربت علاقې ما ته یاد دي چې یوې خزي کړه په 2 چرګي وی کړه مثلا هغه بلې خزي هغه جمع کړي دې نو سوار کا خپل چرګ راکې د پاکو کېنو د گاونډي بور چرګ ورکا یې پاکو کېنو لا چې هغه اګونه بچی راوتل ا بچی به ګرځېدو شو نو مالک دې گاونډي خپل چرګ راويستا هغه بل گاونډي په شپار سونه د چرګو مالک شو دا سے हमदर्दियां دی آپ کے گاؤں میں ہے نا ہمارے علاقے میں یہ سب تھا او سنشته او چې چا به دوی میخي مثلا مالدار خلک څوک بو راي ورته چاله کده میخه تبو د کوړه پوجګن سبحانه مې لشه او چې شونه بیا زما میخه ما کړ راولې کې په دې دوران به میخه مړوم شونه چا به تاسو نه کول دې تیرا ته موږ تلو ارغنجا ته بیان لا ارغنجا یو لوی مرکزو نو الته کې دنیا مولیان او طالبان او جرابه تاسو به کو چې کومه غوخه خوري کومه غوخه خوري نو ما غب مولا کوم هغه څه چل خیر خو وې دې بيزي شته د ګډانو شته د غواګانو شته د به خوشته ما دا څنګه بدل ته کال 2 کال پس جلسي کیږي دا ذمہداران څوک میخه د پورنونی ویراولي څو غواړاولي څو بيزا څو ګډ چې دا دې جلسه کې دمته حلال کړي نو دنیا ساوري خلق حلال کړي نو دا وزل ته تعالی خو دې څوک چرګ راکړي دا ذمہدار بعض علاقو کې داسي چې پای کې د همدردۍ ماده خدای پاکه چولې وي ورغی دا پروا نه ساتي بلکې کتاب میخه واغستا ناغه بستا شکریا ادا کوي چې مال میخه بوتلې او قبول کړه جی به قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك بن ابي سنان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتجنب السبي منها وشاب السبي تغضب بإناء وتروح بإناء به قال حدثنا عبد الله بن یعنی بهترین تحفه اغلنګدا الصفي پیاورا من هتن چې ته چاله خیراتی ورکی وشات الصفي اغه ګډه صفیه بالکل پیاورا تغدو بینان و ترو بینا جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف واسماعيل عن مالك عن قال يوم الصدقه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وحدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال لما قدم المهاجرون من المدينه من مكه وليس بايديهم شيء وكانت الانصار اهل الارض والعقار فقسمهم الانصار على ان يؤتوا فقسمهم الانصار خو تقسیم خو نو شوی کنه ما کې موږ روایت کې ویل چې دا تقسیم نو شوی بلکې تقسیم خو حضرت چې موږ نه کوو هغه وی چې سره تیرې تکفون المؤونتا تاسو مزدوری کوي باغونه زمونږ دي ستا شی ویل چې دا قسم چې دی دا تقسیم معنوي دی حقيقي نه دی جی قدام ويكفوهم العمل والمؤونة وكانت ام انس سليم كانت عبد الله بن ابي طلحه فكانت اعطت سليم مبني انس بن مالك يعني وكانت امه او مرد انس تشوا انس سليم ام سليم دا سليم دا انس موروا كانت عبد الله او دا عبد الله مورهم وا ولي دا سليم چوا دا مخبل خاون سخوا هغه مرشه دغین انس پیداو دا سليم چا سره نکاح وک ابي طلحه سره
ابي طلحه عبد الله پیدا شو جی إضافة فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أيمن ومولاته أسامة بن زيد وقال ابن شهاب فأخبرني أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع من قتل أهل لما فرغ هر کچ فارغ شو جی وانصرف إلى المدينة رد المهاجرين إلى الأنصار مناحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عظامها فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمن فمكانهن من حيثه وقال أحمد بن شبيب أخبرنا أبي أن يونس بهذا وقال مكانهن من خالصه وبه قال حدثنا مسلم حدثنا عيسى بن يونس حدثني الأوزاعي عن حسن بن دا ګوره ایمن مکانهن من حائطه دا مسئله خو ته پوه شاید دا مخ تاسو نه مغازی کې ویل راځي لکه د ایمن ته کومه دغه بوټي ملاو شنو دا په کلا کړو نه ورکوه د پیغمبر علی السلام بیا دل خپل تر نور کړی چې دا زما کجورواله خدا ورته پرېږي دا جی عن ابي كرشه السلمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون حسبنا عليهن من يهد العنز من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق موادها الا ادخله الله بها الجنه قال فعددنا مدون منحه في العنز قال ګورا توجه کو نبی علیہ السلام 40 خصلتن صلیخ سال دی اعلیون منیها چې اعلی خصلت خیرات پای کې لنګ ورکول دی العنزه بزدا ٹھیک شو ما من عامل یعمل بخصلت منها ندیو عمل کې انکه چې عمل کې به یو نه قید دینا رجا ثوابیا په امید ثواب او تصدیق موعودها او په تصدیق د وعده د جنت الا ادخل الله بالجنه حسان افادتنا مگر داشمار کل مادون منی حتل عنزی من رد السلام و تشمیت العاطس و اماتت الاذان الطریق فمستطعنا ان نبلغ 15 نو مگر د 15 سنه زیات شمار نه کړی شو مطلب ان پوښوي نبی علیہ السلام چې صلیخ خصلتونه د نیکۍ دي او پای خصلتونو صلیخ تو کې اعلی خصلت دا چې منیحه خیراتی چاته ورکه راوی چې موږ غشمار کړ شمار په 15 تو رسیدو او 35 راته پاتې شو معاشي ذکر کړي چې حضرت 40 نه ذکر کړي او 40 جدا 1 2 3 10 30 31 نه ذکر کړي خدا عدد د دې خصالاتي حسنو دا داسي پوشیده دي لکه لیلۃ القدر چې پوشیده دي ٹھیک شو جی ابي يقول حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي وحدثني عطاء عن جابر قال كانت لرجال منا فصول 40 قال ان وجلها للثلث والربع والنصف بس ګوره كانت لرجال منا ولپاد ډیر خلق زمنګنا فضول ارزینا معنی وکي ضرورت نه زیات زمکی فضول ارزی معنی یاد شو ضرورت نه زیات زمکی لکه استاد زمکه د شل کنال را او شو کنه او پای کې لس کنال باندې ستا گزاران صحیح کیږي او دا لس کنال تانه فارغ دي اوس د خپل یو رشدار تور کی چله کې دازان لکرا واخور دانی او پټه زما ده او کې د دې وخت د ورک نه بیا دوباره نه ملایي د خیر سره څنګه دا وخت داسې همدردی بالکل نه ده فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ارض فليزرعها وليمنحها اخاه فإن أبا فليمسك کہ چاز مکوی نو فلیزرعها نو اوی کر پخپلا یا لیمنح اخاها اخاو یا روتا فإن أبا فلیمسک او کچر نه پخپلا کری نه رولو کې مړ استاد مکه ځان سره کیده سړیا مړ داس مکه ځان زوده دوسه شو استاد مکه مړ ځان سره کیده وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي وحدثنا الزهري وحدثني عطاء بن يزيد حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فتؤتي صدقتها قال نعم قال فهل تمنح منها قال نعم قال فتحلبها يوم وردها اکل چې ته د کوی توبو تراولی غریبانان د پادغي پای لشي وی او پای لشي وی او فاعمل من وراء البحار فإن الله لم يترك من شيء من عملك شيئا وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا
أيوب عن عمرو عن طاووس حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس أن النبي او ما ته حدیث بیان ک پدی کې چټول نه لوی بزرگ عالم او ابن عباس سے وو جی خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال هو ته یو ځمکه ته تهتز چوکا د تهتز زرعا معنی ترو تازه فصل دیږي غنم تکشنه نیغ نیغ ولاړو له لهارتا اس کا فصل فقال اقترح فلان فقال أما إنه لو منعها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليه أجرا معلوما معنی دا تپوسو کو لمن هازا دا چا دی ویکترا فلانون سحر گل دا په کرای اغستو او دا کړو دا سحر گل کرای باندې اغستو په پټې دی چاو بدات عبد الجلیل وینو لو منعها ایاو چې دی عبد الجلیل دا پټې سحر گل تا خیراتی ور کړې کان خیر له دا به عبد الجلیل ربه ترو من ایا خدا له اجر معلوما چې دې سحر گل نه دغی اجرت مزدوری اغسته چې فارغ او خیراتی ولا ورکړه جی ومن إذا قال أخذتك هذه الجارية على ما يتعرف الناس فهو جائز ما شاء الله اذا قال أخدمتك هذه الجارية کہ اوسره چاته وی چې لکه دا جاریه ما تعالی په خدمت کې درکړه نو علامه يتعرف الناس نو دلتا بنا بر عرف د خلقو نو فو جائز دا بالکل جائز دی اوس مانسو شو عبد الجلیل څنګه ویزا او دې سحر ګل ته دا ویزا خیراتی ورکولا او معنی دا و چې اقدم تو کا دا مثال په خدمت کې درکړه اوس معنی دا چې دا سحر ګل د دې ویزي د منافع او د رقبی د دواړو مالک دي یا صرف د منافع مالک دي د خرصول اغستیوم شي یا صرف د خپل خدمت اغستی شي امام بخاری و چې دا بنا بر عرف دی چې عرف کی اقدم تو کا هبا د رقبی او د منافع دواړو وا خو جو دواړو دا او کې په عرف کې فقط د خدمت وا د خدمت ٹھیک شو جی وقال بعض الناس هذه عارية وإن قال كسرتك هذه السبب فهذه هبة وقال بعض الناس بعض خلق وي هغه عظیم خلق چې نن بيوده سمون نشو هغه ستدمره پاک خلق دی ونه شو کنه او موږ باندې دمره غالب دي چاپیره دی رانا چې یری ګترنا نو قال بعض الناس هذه عارية نو احنا کوئی چې دا عاریه ده وان قال كسوتك هذا الصوف فهذه هبة دای تناقض ثابت ده کہ ساربل عبد الجلیل وی چې اقدم تو کا حاصل جاریہ وذا عاریہ ده عارمان سوالی ده نو مانت مالک ته منافعی وی او در رقبی نه او کته چې الکا کسوتو کا هذا صوبا نو دا هبتون دا هبدا کتاب مدا صدر درکا نو دا هبدا مالک جاریہ کی صرف منافع دي او په کسوت کې څنګه صرف هغه هبدا منافع سره د ملکیت لري دا غي جواب دادې چې څنګه په علاقو کې ودا کېدا وا ونه شو کنه چې چا به چاله کپڑے نه ورکولې په خوا په زمانہ کې وای د دې پرڅوک به بیا ځا غوندم دا به ډیره هم کړه د دې پرڅوک به ځا غوندم چې دې په کوټي والو بګید ودا دا خیال له خلق باندې سپک کړل نو الکه د جاریو من یعنی هبکول د منافع عرف دی نو هغه عاریه شو او جامه ورکول چاته دا عرف کی هبه ده دا پیبی باندې یعنی منافع سره د رقبی ندی او دا عرف دی او مبنا د اعمال په عرف باندې ده جی وبه قال حدثنا ابو اليمن اخبرنا شعيب حدثنا ابو زياد عن اعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجر بر ابن بطال ویل دا ابن بطال ګډه لوی خسته شرح ده اټوله بخاری ګوره په دی باندې لګیدل بخاری باندې ټوله حاشیه ابن بطال غټي غټي دي بر ابن بطال وی چې لا عالم خلافا بین العلماء ما ته پورا زمانه د علماو کې دا اختلاف نه دراغله ما ته نه معلوم شوی
چې اوسره چاته وي چې دا ویزه مثال په خدمت کې درکړه واغه د مالک تر قبي شي دا ماته چانه دی ابن بطال د احناف تایید وکړه ستا خیال ورته جی فاعطوها اجر فرجات فقال اشعرت ان الله كبت الكافر واقدم والده قال كبت الكافرين ذليل اور خارق جی وقال ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقدم هاجر باب اذا حمل رجل على فرس الامر والصدقه باب اذا حمل رجل على فرس کہ یو سڑے اوچت کی بلرا یعنی سمانا سوارلے کی ور کی یو سڑے لرا فرس فوق العمرہ و صدقہ دا پشان دا عمرہ دا او دا پشان دا صدقی دا ستا خیال لے ورطا مولانا صاحبہ لکا عبدالجلیل ہوئی عبدالوارث تا ستا خیال لے ورطا چالکا دا اس ستاشو دا اس مثال درکا فوق العمرہ و صدقہ دی حکم د عمره او صدقې دی نو په صدقه کې خو ملکیت مصدق علی دی او په عمره کې ملکیت مورا له دی نو لہذا دا اسم د مهدا له شو ملکن ومنافعتا وقال بعض الناس لو ان يرجع فيها وی بعض خلق وی چې دی واهب لرا جائز دا پدې کو رجوع وزوګر رجوع جائز ده نو په هبه کې رجوع جائز نه ده او دوی جائز ده رجوع معلومه چې دا هبه نه ده تا خیال ورته معلومه ده هبه نه ده منګ ورته خدای ته ګوره دا سوې ته تا خیال ورته کنه وای خدای ته ګوره دا سوې منګ وایو چې له ان يرجع فيها خلق ورغه پکې زم بلته کې وای کنه لو ان يرجع فيها الا في دم خزقه منګم وای چې دې کې دیلا رجوع جائز ده خو چې اسباب مانع د رجوع ني بس زم خو مسله پوره خو وای کړه رجوع جائز ده خو چې اسباب مانع د رجوع ني بیا خو جائز ده او که اسباب مانع غووي رجوع جائز نه ده زم خبره خو پوره وای کړه جی يقول حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان قال سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال سمعت أبي يقول قال عمر حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تشتري ولا تعود في صدقتك. مخيرا جاوا.